بسم الله الرحمن الرحیم. بي اس پښتو لپاره د تحقیق اصول د کورس د دریم لیکچر دی او د دې لیکچر عنوان چې دی نو هغه دی د تحقیق شرطونه. یعنی په دې لیکچر کې به موږ دا ګورو چې تحقیق لپاره کوم شرطونه لازمي دي، هغه کوم شرایط دي، شرایط او ضوابط دي چې یو محقق لپاره، یو تحقیق کوونکي لپاره یا د تحقیق عمل لپاره ضروری دي. په هغه شرایطو باندې عمل کول، د هغه شرایطو پابندي کول چې کوم دي نو هغه ضروری دي تحقیق لپاره، او ښه تحقیق د هغې شرایطو باندې د عمل کولو نه بغیر نشي مکمل دی. نو موږ دا شرطونه دې کې ګورو. د تحقیق شرطونه، د تحقیق شرطونه دا لیکلي دي. د تحقیق شرطونه په دې کې د تحقیق لپاره دا هغه شرطونه دي چې کوم تحقیق لپاره ضروري دي. نو په دې کې لومبنی اولنی شرط چې کوم دی نو هغه صداقت او عدل دی. یعنی تحقیق لپاره اولنی شرط دا دی چې صداقت وي او عدل وي. صداقت وي رښتیا ته او عدل وي انصاف ته. یعنی یو محقق لپاره دا ضروري ده چې هغه چې کله تحقیق کوي نو هغه د صداقت نه او د عدل نه کار اخلي. یعنی د هغه کوشش دی چې هغه د رښتیاو ته ورسي، هغه د رښتیا حقیقتونه چې کوم دي هغه په خپل تحقیق کې بیان کړي. او دویمه خبره دا ده چې هغه د عدل نه کار اخلي، یعنی د انصاف نه کار اخلي، انصاف پسندۍ نه کار اخلي، او هغه چې څه بیانوي نو هغه د عدل سره او انصاف سره او صداقت سره بیانوي. په هغې کې د څه دوکه هغه نه کوي، په هغې کې د څه دروغ هغه نه شاملوي او په جانبدارۍ نه د کار نه اخلي، بلکې حقیقتونه چې څنګه هغه ته معلومیږي هغسې د هغه حقیقتونه بیانوي. یعنی د محقق کار چې کوم دی یا د تحقیق کار چې کوم دی هغه حقیقت ته د رسېدو کوشش دی. او په دې کې د جانبدارۍ نه کار اخیستل یا د دروغو نه کار اخیستل چې کوم دي نو هغه د تحقیق د اصولو نه خلاف خبره ده. د تحقیق دویم شرط چې کوم دی نو هغه دی محنت او مشقت. اولنی شرط خو صداقت او عدل، دویم شرط دی محنت او مشقت. د محنت او مشقت مطلب دا دی چې تحقیق یو ډېر ګران کار دی، داسې آسان کار نه دی. تحقیق لپاره ډېر زیات محنت کول پکاري، ډېر زیات مشقت کول پکاري، ډېره خواري کول پکاري. نو ځکه یو محقق چې کوم دی نو هغه په صحیح معنو کې تحقیق کولی شي. که محقق سست وي او هغه مطلب دی چې د محنت کولو عادت په هغه کې نه وي او هغه ناراض وي نو هغه د تحقیق کار چې کوم دی نو هغه په ښه طریقې سره نشي کولی. تحقیق لپاره محنت او مشقت ډېر ضروري دی. او د دې نه وروستو صبر او برداشت. چونکې تحقیق یو ډېر ګران کار دی. یو محقق چې کله تحقیق کوي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات پیښیږي. هغه خپل وخت هم تحقیق له ورکوي، هغه سفر هم تحقیق دپاره کوي، هغه د مختلفو ځایونو نه چې کوم مواد اخلي، کوم هغه شواهد لټوي او کومو ماخذونو ته هغه رسوي اختیاروي. نو په دې هر څه کې ډېر زیات محنت کول راځي او ډېر زیات کړاو کول راځي. او دغه محنت چې کوم دی او کړاو په وجه محقق دپاره صبر او برداشت چې کوم دی دا ډېر ضروري دی. یعنی په کار دا ده چې یو څېړندکار، یو محقق، یو ریسرچر، یو تحقیق کوونکی چې کوم دی په هغه کې د صبر او د برداشت ماده وي. ځکه چې په تحقیق کې چې کوم مشکلات راځي او کوم ګران مسایل راځي نو چې هغه مسایل او هغه مشکلات چې کوم دي هغه په اسانه د هغې مقابله وکړي. نو صبر او برداشت ضروري دی. او د دې نه پس چې کوم دی تعلیم او زده کړه. تعلیم او زده کړه چې کومه ده دا ځکه ضروري ده چې یو تحقیق کوونکی چې کله تحقیق کوي په یو موضوع باندې نو پکار دا ده چې هغه د هغې موضوع ښه علم حاصل کړی وي او ښه زده کړه حاصل کړي وي او په دې کې د هغه ښه ټریننګ وي او ښه نالج وي هغه څخه. د دې وجه دا ده چې بغیر د علم نه او بغیر د زده کړې نه یو سړی په یو موضوع باندې تحقیق نشي کولی. تحقیق لپاره تعلیم او زده کړه چې کومه ده دا ضروري ده. تعلیم او زده کړه
که نه وي نو او یو سړی یعنی مکمله تعلیم د یو موضوع نه وي یو مکمله مطالعه د یو موضوع نه وي او هغه په هغې موضوع باندې د تحقیق کولو کوشش کوي نو هغه په صحیح معنو کې تحقیق نشي کولی او فراخه مطالعه دا هم ضروري ده. فراخه مطالعه چې کومه ده د هغه موضوع د هغه ډسپلن د هغه مضمون مطالعه او فراخه مطالعه چې کومه ده یو دا محقق دپاره ضروري ده. یو څېړنکار یو محقق چې کله په یو موضوع باندې تحقیق کوي نو پکار دا ده چې د هغې موضوع هغه ښه مطالعه کړي ښه ژوره مطالعه کړي ښه فراخه مطالعه کړي ښه سټډي کړي نو د هغه سټډي د هغه مطالعې په رڼا کې هغه په هغې فیلډ کې په هغې ډسپلن کې او په هغې مضمون کې هغه ښه صحیح معنو کې چې کوم ده نو تحقیق کولی شي. بیا د ژبې او ادب مهارت په خصوصي توګه که مونږ ادبي تحقیق وګورو نو ادبي تحقیق لپاره د ژبې او ادب مهارت چې کوم دی دا ضروري دی ځکه چې ادبي تحقیق د ادب په مختلفو موضوعاتو باندې کېږي نو هغې دپاره پکار ده چې تحقیق کوونکی د ادب ماهر وي او چونکې ادب د هرې ژبې ادب په هغه ژبې کې پیش کېږي د پښتو ادب دپاره پښتو ژبه ضروري ده اردو ادب دپاره اردو ژبه ضروري ده انګریزي ادب دپاره انګریزي ژبه ضروري ده فارسي ادب دپاره فارسي ژبه ضروري ده یعنی په یو ژبې کې چې ادب تخلیق کېږي او یو محقق که په هغه ادب باندې د هغې ژبې په ادب باندې تحقیق کوي نو هغه له د هغه ادب مهارت هم ضروري دی او د ژبې مهارت هم ضروري دی پکار ده چې هغه له په هغه ژبې باندې هم عبور حاصل وي د کومې ژبې په ادب باندې چې هغه تحقیق کوي. او بیا دلایل شواهد او حوالې دا د تحقیق لازمي شرط دی. تحقیق کې بغیر د دلیل نه بغیر د شهادت نه یا بغیر د حوالې نه هېڅ خبره هم نشي کېدی. په تحقیق کې چې محقق کومه خبره کوي نو هغه به په استدلالي انداز کې کوي هغې دپاره به هغه دلیل راوړي هغې دپاره به هغه شهادتونه پیش کوي او که هغه د چا ذکر کوي د مختلفو کتابونو نه که هغه حوالې اخلي د هغې به باقاعده مکملې له حواله ورکوي د کوم کتاب نه د هغې کتاب د کومې صفحې نه هغه معلومات اخیستي دي. بې دلیله خبره د شهادت نه بغیر خبره او د حوالې نه بغیر خبره په تحقیق کې نشي کېدی. نو دې لپاره پکار دا د تحقیق یو لازمي شرط دی چې تحقیق کې چې تحقیقکار څه خبره کوي نو هغه به دلایلو او شواهدو سره کوي او د دلیل او د شهادت نه بغیر به هغه خبره نه کوي. نو دا هم د تحقیق لپاره یو لازمي شرط دی چې محقق چې کوم دی هغه د صداقت او عدل نه کار اخلي صبر او برداشت دې کار اخلي محنت او مشقت دې کار اخلي او د کوم فیلډ د کوم موضوع چې هغه باندې چې هغه تحقیق کوي د هغه موضوع د هغه فیلډ مهارت دې هغه سره وي زده کړه دې هغه سره وي او فراغه مطالعه دې د هغه د ژبې او د ادب ماهر وي او د ټول نه لوی شرط دا دی چې هغه چې څه خبره کوي هغه د دلایلو شواهدو او حوالو سره کوي. نو دا یو څو شرطونه چې تحقیق دپاره ضروري دي. د الله په امان.